د په موجودګي کې ځکه ونه کړي چې د ما ټول فنډ اربونو کربونو روپۍ د په لاس لګېدلی ده. آرام شه که یوه روپۍ ګوته پرې څوک وي چاته کړي انشاءالله کارونه به مو کېږي. دا د ما بنیاد ده اما ځای ده د 11 کیلومیټر روډ د چیف ایگزیکټیو صوبې والا سی ایم ډایرکټیوز کړي هغه سره به کېنم. تاسو څومره مسایل دي انشاءالله باذن الله نور فنډ به هم درکوو. دې دپاره نه او دا تاسو یو ریکویسټ کوم چا ووټ در کړی هغه عزت کوه چې چا ووټ نه ده در کړی هغه لاړ شه په کټونو ورسره کښېنه ورته وایه چې مال الله عزت را کړی ده تاسو کار به زمکه شانې کوم چې څرنګې زه نور کار کوم. دا لا اله الا الله محمد رسول الله ده. ټولو له یو سوچ ټولو له عزت نو الله پاک مو دا ځای آباد لره الله د خیر فرشته وګرځي. اخر کې وا خبره دا مهنګایي خلک یې چې مهنګایي واورونو غوړي ته بار نه راغواړي ډیزل پټرول ته بار نه راغواړي واورونو اتا ملک کې چې کومه قرضه اخیستې دا قرضه په سود سره ته بار 2 قسطونه لګي. واورونو تاسو د ما ملک ټولو نه غټ ګټه درو شیانو کې ده چې یو کور څرنګه چلیږي. پاکستان ټولو نه پهلا کپاس کاټن دا ظالمانو حکومتونو څه وکړو د پیپلز پارټي او نون دو دیتا چې فصل مثال په 100 ایکڑ و آی راوسته 50 ایکڑ ده هغه په ځای کوم شي لا توجه ورکړه شوګر لا چې د ملک کې شوګر انډسټری زیات ولګي شوګر میلونه هغه غټو غټو خلکو دي او غټو خلکو دا وایي چې کاټن پرېږده چې ماله پیدا ورسي دې باندې اکشن عمران خان واخیسته. دوامه خبره د ملک دوامه ګټه اوورسیز پاکستانی دي 90 लाख نه زیات پاکستانیان دي دیار غیر کې چې څه ګټي پاکستان لره لګي هغه له ووټ اختیار نه هغه له عزت نه هغه پښتنه نه په جیلونو کې پراته دي ایرپورټونو کې ذلیلېږي دې له ځمکو باندې قبضې وشوې څه وشو چا سوچ هم نه کول. او درېیمه خبره د مورونو چې دا مهنګایي سره تړلې ده واورونو دا راته وایو چې څرنګه ایس ایچ او له پته وي چې فلاني کلي کې روزګزاره څوک ده دکاندار څوک ده زمیندار څوک ده سکول ټیچر څوک ده فوج نه څوک ریټایر ده اف سی نه څوک ریټایر ده کوم سکول ده سکول چوکیدار څوک ده داسې ډي سی له پته نشته چې د غنمو د غوړو د چینی سبزی منډي او فروټ منډي دغه کې چې منډي کې ریټ تا 100 روپے دا چې مارکیټ لر راشي په 400 خرچيږي د 300 روپے چاله فائدہ راشي دا به خبرې ګرانه خرڅي د دکان ریټ خپل ویلې لګي دا کار د ډي سی دا د ایم ان ایم پی نه دا هغه ډیسټریکټ پرایس کمیټیانه نه جوړي هغه ټول چې افسرانو کورونو له کومه خرچات سي کومه پیسې سي چې دا حرم خور سره ملاوي ځاړه عمران خان لکېږي مودو خلاف اعلان جنگ کړی دا او یاد ساتو هر وخت کې ازمایښونه راځي خدا دې ته ایمان سره یم لکه څرنګه الله رب العزت هر چانه د خیر کار نه خلی حضرت بلال ابشی لچکوم الله عزت ورکړ په کربلا میدان کې حضرت هور لچ الله کوم عزت ورکړ دا الله هر چاله نه ورکړي په 57 اسلامي ملکونو کې ټول دنیا کې ناموس رسالت الله پاک دوا مسلمان لیډران منتخب کړو یو عمران خان او یو اردوغان د ترکی واورونو ټول دنیا کې اسلام بری کې یو نوې اسلام هغه شروع کړو چې خزه به امامت کوي اسلامي درې قسمه ده یو انتها پسند ده یو مساف درمیانه ده او یو چې دا لیبرل ده کل عام چې څه کوي کوا
ټول دنیا کې په اسلام باندې خبره عمران خان وکړه. واورونو د یاد ساتو حلالي مشر غواړو، غیرتي مشر چې د تاسو عزت څوک کوي هغه څه ضرورت ده د بلګانو سره ویلې جنګیږي تاسو کلی نه چې څوک غلا وکړي چې ټوله دنیا یې معاف کړي تاسو یې نه معاف کوو. پاکستان چې چا غلی کړي پاکستان چې چا حرام کړی زه دې ته لکه یم چې 8 سال 3 مهینې کما یوه ټکه حرام کړی وي الله د ما په دې دنیا کې ذلیل و رسوا کړي. یوه ټکه حرام مو حرامو لڅې یو کمیشن له لکه مور سره نکاح کوم زنا کوم د مور سره دا ځکه یو چې حرام خراب چې څوک د یتیمانو د کونډو رنډو مال خوري چې هغو له دا احساس وشي. واورونو سوال درته کوم مهنګایي ضرور راځي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم 23 ساله نبوت په ژوند کې کله چې مکې نه مدینې له هجرت شو خلکو هر څه پرې نه خو هر څه پرې خو څله مدینې خلکو چې چا په نکاح کې دوې یا درې ښځې وي رضامندۍ سره خپلې بیبي له طلاق ورکړه چې د مکې نه کوم مهاجر راغلی هغه سره نکاح وشي چې هغه کور آباد شي. دې مثال په انساني تاریخ کې نشته ځکه الله پاک مدینې له کوم عزت ورکړی ده هغه نسبت چا سره ده امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. الله محبوب کو تعلق مکې کې و کنه پکار ده چې الله محبوب په مکې کې روزه مبارک وي. نو واورونو اصحابه کرام ویلې ولګې تیرې کړې فرعون قارون امان ظالم مخکې ویلې ودرېدو. همداسې زه تاسو له پوښتنه کوم چې د کوم حرامخواره دي افسران دي که غله دي که بیوپاریان دي که سیاستدانان دي چې چا آمدن وي کروڑونه او یو سړی پرې راشي چې نه ته به حرام نه کوې هغه به هغه لږ هار اچوي که هغه دښمني به کوي دا ټول عمران خان له یو شوي خو انشاءالله عمران خان نشي ولی الله په فضل سره دا د ما ایمان ده که خیر انشاءالله. زه تاسو نه دا سوال کوم چې د خلکو پروپیګنډو کې را نه شو خلکو پروپیګنډو کې ځکه را نه شو چې دا د مو ایمان ده او دې آخري خبرې سره زه تاسو نه زما خبرو خواهش نه و خو ویلې دا هر یو سړي په ذهن کې اچول شوی ده چې مهنګایي غور سره واورو د بجلی او ګیس دې معاهدې چا کړي تا معاهده لکه اوس دا چیرمین ده او چیرمین صاحب معاهده داسې وکړي چې ډوک رئیسه یا ډوک قصابه دې علاقې دا ټوله ځمکه دې زه تا سره معاهده کوم بطور چیرمین چې دې فصل به مطالعه درکوو او ته به مولا یوه روپۍ هم نه راکوې. تاسو به دا منو تاسو دا معاهده منو دو ظالمانو څه کړي مشرف پیپلز پارټي او نون چې شل کالو دپاره د ګیس او د بجلي معاهدې کړي چې که ته ګیس جوړوې که نه جوړوې بجلی جوړوې که نه جوړوې موږ به تاله ډالرو کې پیسې درکوو نو ته ډالرو کې پیسې ولې ورکوې چې تاله ګیس میلاویږي ته به پیسې ورکوې چې تاله ګیس نه میلاویږي ته به څرنګه پیسې ورکوې. دا معاهدې کړي دي. واورونو دا چې معاهدو باندې د کوم د بجلی ریټ زیاتېږي د ګیس ریټ زیاتېږي د ګیس چې ایل این جي ته بار نه راغواړي د ډیزل چې ته بار نه راغواړې پټرول چې بار نه راغواړې ته نور پرېږده غنم بار نه راغواړې غنم دې مو نه پوره کېږي. نو ورونو دې باندې دا لږ ذهن سوچ وکړو. هر دور کې منافقین وي هر دور کې خپل کور کې تاله بدنمان والا باز یو نیم کس وي. نو آخر کې زه تاسو له دا خبره کوم چې الله پاک د مو باندې رحم وکړي الله د خیر فرشته وګرځوي او الله د مو یو خیرتمند قوم جوړ کړي. او پاتې شوه د چیرمین صاحب خبره اما ساجد بھائی زه چیرمین صاحب اشتیاق بھائی زین صابر د فضل نه زه لاړ وم دا بلدیات الیکشن داسې و چې د خلک ډېر خوشحال دي که نه چې د پی ټي آی بیه کړه د پی ټي آی نه ده بیه کړې د الله پاک موله لږ
اشاره راکړه چې ویلې جی وای لاندې نه پاسه پرې ټول ټیکټونه ورکړي او کتاب هغه نشان وو او یمو صرف میر دې څه نامه ده د چیرمین د میر والا بیٹ نشان وو نور د مو بیٹ نشان وو نه نو چې چا په شي باندې ټپا لګولې ده 70 خوشحالګړ کې 70 بوټونه د تحصیل د ساجد والا خالی وتی دي او از پویم ته شو صابر حسین دو مړ دو خپل کې دا ویلي دي فضل چې یاره بس مولا چا پنکو ته څه نشانو پنکا دې لکه راوند ټیبل او فضل څو واسکټ هغه ته چې واسکټ باندې پکی او پر راوند ټیبل نور پرګه دا ویلي خلک یو سړی چې سپیک آتا ته وټونه چي هغه ساجد څه یاد ده هغه یې چې دا قبر بچم تاسو هم چل ور کړه خیری وته باندې کو نو اخر کې تاسو له زدایم تاسو ما باندې احسان ده د کور رضا خان ماما زبد ذات بدګند نسل نه هم رضا خان ماما سره د مخل تعلق او الله پاک د تسره تاسو ټول مشانو او الله مو سلامت در عالم د ځای